هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز و مکرم رونو مشرانو بزرگانو دا اللہ تبارک و تعالی یوزل بیا ډیر غټ فضل و کرم او احسان دے پمونږ او پتاسو باندې چې الله تعالی دا د خوشحالی روز مونږ ته یوزل بیا نصیب کړه. دا عید الفطر او عید الاضحی په کال کې دا دوه اخترې وي. دا د الله تبارک و تعالی طرفنا اهل اسلام د پاره یو تحفه ده. الله تبارک و تعالی مسلمانانو د پاره دا یو تحفه یو هبه یو هدیه ګرځولې ده چې مسلمانان روح کال د الله تبارک و تعالی عبادتونه وکي، بیا الله تبارک و تعالی په تحفی کی ورله دا روزی ورکی. دا د الله تبارک و تعالی ډیر غټ فضل و کرم او احسان دی. او بیا په دې روزو باندې الله تبارک و تعالی سم مخصوص عبادت چې دی هغه بیان کړي وي چې پچا کې کم شریعت شرایط بیان کړي وي او هغې نه وروستو هغه شرایط کم مسلمان کې موجود وي. لکه د عید الاضحی په موقع باندې قربانی دا عمل چې کم دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې روز باندې یعنی د عید الاضحی په روز باندې د الله تبارک و تعالی په نزدیک پر روز د قیامت یو عمل به هم دومره اوچت نوي څومره چې په دې روز باندې د قربانۍ د عمل دی. یعنی په دغه روز باندې خاص د دې اختر په دې روز باندې چونکه قربانۍ عمل خاص دی، نور پورا کال کې چې دا عمل نشته دی، نو الله تبارک و تعالی په نزدیک په دې روز باندې ټولو نه اوچت ټولو نه محبوب عمل چې دی هغه احراق الدم دی، یعنی د قربانی د زناور وینه تویول. او پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایی من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، چې د کم سړی طاقت وي کم سړی باندې قربانی واجب وي، کم انسان کم مسلمان باندې نارینه وي که زنانه وي په دو باندې که قربانی واجب وي، پیغمبر علیه السلام یو وعید اورول دی هغه دا دی من وجد ساعة فلم يضحي، باوجود د وسعت باوجود د طاقت نه هغه بیا هم د قربانی د عمل نه کوي، سستی پکې کوي. پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایی فلا یقربن مصلانا، هغه دی زمونږ عیدګاه ته نه راځي، د اختر مزل دی عیدګاه ته نه راځي. یعنی پیغمبر علیه السلام واضح طور باندې په کلاو الفاظو باندې د هغه سړي یې بایکاټ کړی دی کم چې صاحب نصاب وي او هغې نه باوجود هم هغه د قربانۍ په عمل کې چې دی د سستۍ شکار وي. پیغمبر علیه السلام په صفا الفاظو کې هغونه بایکاټ کړی دی
فلا يقربن مصلانا زمون عیدګاه ته دی ناراضي د اختر مزل دی نږدې ناراضي او دا د قرباني عمل د حضرت ابراهيم عليه السلام خوب فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى چې ابراهيم عليه السلام ډیر وخرستو چرته اولاد وشله او هغه نرستو چې کله اسماعیل علیه السلام دی عمر ته ورسېدو چې پویه پکې راغله نو الله تبارک وتعالى د طرف نه خوب راغی ابراهيم عليه السلام ته چې خپل د زوی ذبحه دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه په ابراهيم عليه السلام باندې ازمایښونه ابراهيم عليه السلام او چونکه د انبیای کرامو خوب چی وی هغه وਹੀ وی د الله د طرف نه کما او تا ته چرته خوب راغې نو پاغي باندې عمل کول ضروری نه دی کما او تا ته چرته داسې خوب راغې چې دا کارو کا یا فلان کې وکا پاغي باندې عمل کول څه ضروری نه دی زمون خوب څه حجت نه دی خو انبیای کرام علیهم الصلوات والتسلیم داسې جماعت ته چې څنګه په ویخه باندې الله تبارک وتعالى د طرف نه او ته وਹੀ کیږي د الله تبارک وتعالى طرف نه وਹੀ په نازلېږي دغه شان په خوب کې چې هغه ته الله تبارک وتعالى سره عمل وخی هغه هم من جانب الله وਹੀ وي د الله تبارک وتعالى د طرف نه هغه وਹੀ وي یعنی هغه عمل کول انبیای کرام باندې بیا لازم وي نو چونکه دای په خوب کې وکتل چې خپل زوی ذبحه دا عمل وس کول دي د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دی د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دی بیا خپل د زوی نه اسماعیل علیه السلام نه مشوره واغستا فانظر ماذا ترى یعنی تب کې سوي اسماعیل علیه السلام چونکه په خپل هم د وخت نبی جوړېدو والو نو الله تبارک وتعالى چې پچا باندې ازمایش راولي لا یکلف الله نفسا الا وسعها دغه شان قران مجید کې دغه شان الفاظ سره ډیر آیاتونه دي لا تکلف نفس الا وسعها یعنی الله تبارک وتعالى چې پچا باندې س ازمایش راولي س تکلیف پی راولي نو الا وسعها دا غد طاقت نه زیات پی نه راولي دا د الله تبارک وتعالى په قران مجید کې یو قاعده کلیه بیان کړی دا چې په انسانانو کې په اهل اسلام کې الله تبارک وتعالى په چا باندې سازمایش راولي یا څه بیماری راولي چې هر قسمه څه قسمه هم صحات سوي نو الله تبارک وتعالى چې د هغه انسان د طاقت مطابق هغه سره عمل کوي نو انبیای کرامو باندې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام په دواړو باندې چې دی وخت کې کم ازمایش او په دې روز باندې کم ازمایش راغلی وو نو چونکه د الله تبارک وتعالى اصول دی چې هغه د طاقت نه زیات ازمایش او تکلیف نه راولي نو هغه انبیای کرام دی په هغوی هم داسې ازمایش او تکلیف راوستو چې هغې ته هغو مخکې نه تیار وو زوی ورته هم وی یا ابت افعل ما تؤمر اے زما پلاره الله تبارک وتعالى چې ستاله حکم درکړی دی هغه وکا ستجدونی ان شاء الله من الصابرین او پاتې شو زما خبره نو زه چې زه هم د پیغمبر بچی یم زستا بچی یم ان شاء الله زه هم د الله په حکم سره صبر کوم بیا مخکې واقعه وشله ابراهیم علیه السلام خپل زوی بوتلو اول ته چې د سملو د غشان سترګې خپل تړلې او پاغي چورکۍ کې خودا نو د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې بیا جنت نه د قرباني یو جانور چې د اگر راغی او اسماعیل علیه السلام بچ شو هغه د جنتی چې کوم زناورو داغي قرباني وشو هغه نورستو دا عمل چې د پیغمبر علیه السلام چې ګلا دنیا ته تشریف راوړو نبوت وته ملاو شو نو دا عمل د الله تبارک وتعالى د طرف نه په مسلمانانو باندې واجب شو نو بیا صحابه کرام دي تپوس کې یا رسول الله د قرباني سی شه دي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمای سنت ابیکم ابراهیم
دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت ته او پدې کې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چونکه یو عمل دی هغه جاری دی داغي متعلق موږ مسائل هم واوریدل چې څه قسمه مسائل دي په کم انسان باندې چې د قربانۍ دا عمل واجب دی او انسان نیت څنګه پکار دی قربانۍ د پاره چې کم شرکا دي په قربانۍ کې پاغي کې چا سره شرکت کولې شي چا سره نشي کولې دغه شان نور څومره مسائل هم دي پچا باندې قرباني واجب ده کم قسم زناور باندې به قرباني کوو دا تقریبا ټول مسائل نه به تقریبا ټول واقف وي خو پدې کې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام یو بل عمل هم دی هغه ته هم لږ غور کول دي هغه عمل دا دی چې دلته چونکه انسان چې کله اولاد وشي د انسان ټول نه زیات محبت چې دی هغه خپل اولاد سره وي دا یو فطری تقاضا ده دا د انسان یو فطرت ته طبیعت ته مزاج دی اولاد سره ډیر زیات محبت وي د انسان نو التا الله تبارک وتعالى ابراهیم علیه السلام له چې حکم ورکړو چې ته د زیبه د عمل وکا نو ابراهیم علیه السلام له د بلچا حکم نو ورکړې داغه د خپل د بچی حکم ولا ورکو او هغه بچی چې ډیر عمر پس شوی یعنی په ازمایش باندې ازمایشو حالانکه د انسان سچ د زناور هم د فطرت وی زناورانو هم د فطرت وی چې هغه خپل اولاد سره محبت کوي د انسانانو فطرت چې هغه بیا ډیر زیات ته خپل اولاد سره په محبت کولو کې الله تبارک وتعالى د طرف نه چې حکم وشو هغه د اولاد د قربانۍ و په دې کې هم یو اشاره ملاويږي یو سبق ملاويږي مونږ چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي چې تاسو چې کم ټول نزيات محبوب شي وي چې تاسو کم شي سره ټول نزيات محبت کوي کم شي تاسو ډیر زیات خوښ وي هغه شی د الله تبارک وتعالى په لار کې قربانولو ځان له یو خوند ځان له اجر دې ځان له ثواب دې لکه مثال کے طور پر نن د قربانۍ عمل دې نن سبا تاسو ته پته ده چې پیسې یو ډیر خوښ شی دی او بیا چې چاله الله تبارک وتعالى مال او دولت ورکړي وي نو هغه ته بیا ډیر زیات خوږوي دا پیسې دا مال او دولت دا د انسان فطرت ته طبیعت ته د انسان مزاج دی دوی چې دا راتله او خرج کړي نه دا د انسان یو مزاج دی نو دی ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په عمل کې یو منتدا خبره هم ملاويږي چې کم شی زمون ټول نزيات محبوب وي کم شی سره زمون ټول نزيات مینوي یا کم شیزونه زمون طبیعت کی موجود وي کدا الله تبارک وتعالى حکم راشین او هغه شیزونه به قربانو دا الله تبارک وتعالى حکم راشي چې مال او دولت پدې دي ځکه ولګاو لکه څنګه قرباني عمل کې ډیرو خلکو ولګاو پچا باندې قرباني واجب وا دا الله تبارک وتعالى حکم و چې قرباني وکړي نو ټول چې دې هغه مال او دولت خرج کو او قرباني عمل به ان شاء الله ننو کی دغه شان پسځه کی پکال کی یوزل دغه شان د روجیم یا شرازی خوراک او اسکا کو دغه شان پتند کی وبسکل یخ وبسکل یخ شربت سکل دا انسان ته ډیر زیات محبوب دی خدا الله تبارک وتعالى چې حکم راشین بیا باغینه منی کېدل راځي یعنی ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په دې عمل کې یو اشاره او یو سبق دا هم مونږ ته ملاويږي چې زمون کم ټول نزيات محبوب شي وي
یا داسې شی وي چې زمونږ په طبیعت کې هغه ګرځېدلی وي، زمونږ مزاج جوړ شوی وي، خو د الله تبارک و تعالی یا د پیغمبر علیه السلام حکم مخې ته راغلی، نو هغه شی چې دی بیا به قربانول راځي. دا یو سبق چې دی دینه ملاویږي. وخت ډیر کم پاتې شوی دی، یو څو مسائل دی موز متعلق او موز طریقه ده، هغه بیان وکړو، بیا ان شاء الله خپل په وخت باندې موز ودرو. ټولو نه اوله مسله دا ده چې د اختر موز عید الفطر وي که عید الاضحی وي، د دواړو مونځ یو شان وي. عید الفطر هم 2 رکعاته وي، عید الاضحی هم 2 رکعاته وي. د اختر موز 2 رکعاته موز وي او دا موز چې دی دا واجب وي، یعنی نیت چې کوي نو 2 رکعاته د اختر موز واجب نیت به کوي، او پدې کې نیت کې صرف یو شی اضافه ده چې 6 زائد تکبیرات سره، یعنی په اول رکعت کې به 3 تکبیرات وي او په وروستنی رکعت کې به 3 تکبیرات وي. دا نیت ته. او د اختر موس طریقه دا ده چې عام موس پشان ده، تقریبا طریقه هغه شانده. په اولنی رکعت کې به تکبیر تحریمه چې وشي، اولنی رکعت کی تکبیر تحریمه الله اکبر چې وشي، نو هغې نه وروستو به ثنا چې ووایي نو بیا به 3 تکبیرات وایي. 3 تکبیراتو کې په اولنی تکبیر باندې به لاس چوت کی او لاسونه به کلاو پریدي، بیا به په 2م تکبیر باندې هم لاس چوت کی، لاس به کلاو پریدي. په 3م تکبیر باندې چې لاس چوت کی بیا به لاسونه بند کی، بیا به امام سورۃ الفاتحه او بل سورۃ وای، بیا غشان مکمل رکعت بادا کی رکوع او سجده وغیرہ. 2م رکعت لچې پاسې دو نو ټولو نه اول به امام سورۃ فاتحه او بل سورۃ وای قرات به وکي، او په 2م رکعت کې به بیا چې کوم 3 زائد تکبیرات دي هغه د قرات نه رستو دي، رکوع نه مخکې او د قرات نه رستو. هغه 3 زائد تکبیراتو کې به امام تکبیر وای لاس به پریدي، 2م ځل به بیا تکبیر وای بیا به لاس پریدي، 3م ځل به بیا تکبیر وای بیا به لاس پریدي. په 4م تکبیر کې به لاس چوتولو نه بغیر رکوع ته لاړ شي، هغه د رکوع تکبیر دی. دغه شان چې دی هغه به مکمل 2 رکعتونه ادا کړي. یو بل انتهایی اهم مسله دا ده چې اختر پر ورځ چونکه دا اختر دا موس چې دی دا د اشراق په ټیم کې ادا کیږي، نو اختر پر ورځ چې دی د اشراق موز نه وي، د اختر پر ورځ اشراق موز نه وي. او اختر پر ورځ د اختر د موز نه مخکې د سار موز نه وروستو نفل موز چې دی هغه یو هم نشته دی، نه دلته شته نه په کور کې کولی شي. که اشراق ټیم داخل هم شي بیا هما، یعنی د سهار موز نه وروستو اشراق ټیم چې داخل شي او د اختر مونځ پورې نفل موز بالکل اجازت نشتی، نه په عیدګاه کې او نه په کور کې. او د اختر موز چې وشي هغې نه وروستو بیا په عیدګاه کې د نفل اجازت نشتی، خو بیا حال دا دی چې په کور کې چې دی بیا نوافل کولی شي، په عیدګاه کې بیا د نفل اجازت نشتی. بله مسله ورسره دا ده چې د جمعې موز کې چې خطبه کیږي هغه د مونځ نه مخکې کیږي. جمعې موز کې چې خطبه کیږي د مونځ نه مخکې کیږي، او اختر موز کې چې خطبه کیږي هغه د مونځ نه وروستو کیږي. نو ځکه ټول افراد چې دی دا خبره واورئ چې دا خطبه اورېدله چې دی دا واجب دي، نو اختر موز وشي هغې نه وروستو خطبې ته ناسته، خطبه اورېدله دا واجب دي، نو هغې ته ناسته ضروري ده، هغې نه مخکې مه پاسئ. او بله مسله دا ده چې بس اوقات به امام چې دی هغه د اختر موز نه وروستو دعا کوي، او بعض نیم امام چې دی هغه د خطبې نه وروستو دعا کوي. نو په دې کې هیڅ ممانعت هم نشته دی، دعا کول دي که هغه د اختر د موز نه وروستو امام وکړي نو دعا نه وروستو چې دی بیا به هغه خطبه ووایي، او که نه اختر موز نه وروستو فورا هغه خطبې ته ودرېدو نو بیا چې دی خطبې نه وروستو به دعا ووایي. خو
خطبه اوریدل چې دی هغه تاسو له واجب دي. هغه د امام مرضی ده چې هغه اختر مز نه وروسته دعا کوي او که د خطبې نه وروسته دعا کوي. دا یو څو اهم مسائل وو او د اختر د مز طریقه او په دې کې بل مسله دا ده چې یو سړی داسې وي چې هغه لیټ شي نو چونکې لیټ راتلو والا به دا مسلې نه اوریدلی یو خدا د چې مخکې نه په دې مسلو باندې ځان پویه کول ضروری وي او که یو سړی لیټ شي او هغه نه تکبیرات لاړ شي اولنی رکعت چونکې اولنی رکعت کې تکبیرات مخکې دي او یا چې د مکمل رکعت ته لاړ شي نو هغه ته مسبوق ویل کېږي. نو که صرف ته تکبیرات لاړه نو دې چې څنګه راشي که امام لا رکوع ته نه وي تلی یا امام رکوع ته تلی وي او دې چې د رکوع ته تلو پورې خپل هغه تکبیرات مکملولی شي نو دې رکوع ته تلو نه مخکې تکبیرات مکمل کی. او کدنه مکمل یو رکعت تلی وي وي نو امام چې سلام واړي دې چې دویم رکعت لپاسي هغه به د دویم رکعت وي یعنی یو خو د امام سره دویم رکعتو کو هغه د امام دویم رکعتو د اولنې رکعتو پاغي کې امام چې د قرات نه رستو تکبیرات ویلی نو بیا رستو چې د سلام نه رستو پاسېدو هغه هم د دویم رکعت ته هغه کې به هم د قرات نه رستو تکبیرات وي یعنی د مسبوق چې د دواړه رکعتونه به یو شان شي ځکه یو دویم رکعت هغه امام سره وکړو هغه د هغه اولنې او د امام دویمو او دویم رکعت چې هغه ځان لکوي نو هغه به هغه شان کوي څنګه چې دویم رکعت دی قرات نه رستو چې د تکبیرات به وي. او بل انتهایی اهم مسله پکې دا ده که امام نه په اختر موس کې څه غلطي وشي چونکې انسان دی او دغه شان چې دی یا تکبیراتو کې څه کمی وشي نو یو مسله خدا ده چې په دې کې سجده سهو نشته دی یعنی امام چې سلام واړي یو هغې نه وروستو به سجده سهو نه کوي. دا مسله ده چې سجده سهو پکې نشته دی او بل چې دی هغه دغه شان مز مکمل کی نو مز به وشي دوباره ګرځولو هم ضرورت نشته دی. دا چند مسایلو ټیم هم پوره شو مز کو او مز نه وروستو چې دی خطبه اوریدله دا واجب دي ځکه خطبې اوریدلو نه مخکې څوک د تلو کوشش مه کوئ. وما علينا إلا البلاغ.